په خوب کې حجره لیدل، په خوب کې قبرستان لیدل د دې څه تعبیر ده؟ حبیب الله ورور پوښتنه کړې ده په خوب کې قبرستان لیدل د دې څه تعبیر ده؟ بل دغه رقم بل ورور پوښتنه کړې ده سمیع الله وای په خوب کې تسبیح ویل د دې څه تعبیر ده؟ او دریم ورور بیا پوښتنه کړې ده چې هغه احمد الله ده چې په خوب کې غنم لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو دغه د سوالو جوابو ته به راسو، دغه د خوبو تعبیرو ته به راسو. نو حبیب الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې حجره لیدل، قبرستان لیدل د دې څه تعبیر ده؟ امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي په خوب کې قبرستان لیدل د دې تعبیر دا ده چې ستا ناسته ولاړه صحبت د جاهلانو خلکو سره ده. حضرت ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه فرمایي که چا په خوب کې د اهل قبورو یعنی د قبرو زیارت وکړي نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د قیدیانو سره ملاویږي. که چیرې په حجره باندې باران اوریدی، په قبرستان باندې باران اوریدی نو د دې تعبیر دا ده چې پر دې حجره باندې د الله جل جلاله رحمت وري. حضرت جعفر صادق رحمت الله علیه فرمای په خوب کې قبرستان لیدل دا پر درو وجو ده: یو قید خانه، دوم غم، درم محنت. سمیع الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې تسبیح ویل د دې څه تعبیر ده؟ نو اوس به راسو جواب ته. په خوب کې تسبیح ویل امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای په خوب کې تسبیح ویل د الله تعالی فرمان تابعداري ده. څوک چې خوب ویني دی تسبیح وایي نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د الله تعالی د حکم تابع وي. او دغه رقم په خوب کې غنم لیدل احمد الله ورور پوښتنه کړې وه په خوب کې غنم لیدل د دې څه تعبیر ده؟ نو د دې جواب ته به هم راسو. په خوب کې غنم لیدل دا د مالداري علامه ده. که چیرې مفلسه تنگ دستی سړی غنم په خوب ولیدل نو د مفلسي تنگ دستی به ختمه سي. او دغه رقم په خوب کې غنم اخیستل د دې تعبیر دا د الله جل جلاله به پر ده باندې خوشحالي راولي، الله جل جلاله به پر رزق کې برکت واچي او الله جل جلاله به د اولاد زیات سي، یعنی د به الله جلاله اولاد زیات کی. نو دغه درې ورونو پوښتنه کړې وه چې کوم ورور حبیب الله ورور و چې په خوب کې حجره لیدل نو د دې ناسته ولاړه د جاهلانو او د دغو سره ده، یعنی د کم عقلو خلکو سره د ناسته ولاړه ده. او تسبیح په خوب کې لیدل چې کوم سمیع الله ورور پوښتنه کړې وه نو د دې تعبیر دا ده چې دی به د الله تعالی د حکم تابع وي. او دغه رقم چې کوم احمد الله ورور پوښتنه کړې وه غنم په خوب لیدل نو دا چې دا وایي کله تنگ دسته سړی مفلسه سړی غنم په خوب وویني نو د مفلسي او تنگ دستی به ختم سي، یعنی غنم په خوب لیدل دا د مالداري علامه ده.